په عربو کې یو دمګر یو چې هغه به خلق باندې دمونه اچول، لیونی به دمول، تعویذونه به خلق تکول. د رسول الله صلی الله علیه وسلم متعلق دا مشوره و چې نعوذ بالله دام لیونه دی. دغه دمګری وی چې یا الله دا سړی په ما پیخ کې ما سره د لیوانو ډیره زوروره اجازه ده، نو دا سړی په ما پیخ کې چې زه دم کوم او د جوړ شي. نو دمګره د پسې ګرځیدل چې زه به چرته وګورم چې دا د لیوانو دم په واچوم. د خدای شانو اتفاقی اورځ رسول الله صلی الله علیه وسلم په مخ ورغه، چې په مخ ورغه نو دمګره ورته وی چې بچیا ما ستا متعلق اوریدلې دي چې دا لیوانه ده، نو تراشه د دمومه چې ته جوړ شي. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایل چې الحمدلله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ادمګر ورته چې ته بیا وای. رسول الله صلی الله علیه وسلم دا الفاظ ورته بیا وای چې بیا وای. ادمګری ما وخت کې وای چې لا اله الا الله محمد رسول الله. ما دې په خدای قسم ما دنیا لیدلې ده، دنیا او د دنیا لیونی ما دم کړی دي، ما د لیونی د خلې نه داسې کلمات نه دي اورېدلې. دا کلمات یا د خدای کې دی شي او یا د خدای د پیغمبر کې دی شي. دا کلمات د لیونو نه. عزیزانو عرض میں داو چې هغه کومه حربه وا چې خلق نه استعمالولا، چې دا قران چې د خدای کلام نه دی. په عربو کې یو دمګر یو چې هغه به خلق باندې دمونه اچول، لیونی به دمول، تعویذونه به خلق تکول. د رسول الله صلی الله علیه وسلم متعلق دا مشوره و چې نعوذ بالله دام لیونه دی. دغه دمګری وی چې یا الله دا سړی په ما پیخ کې ما سره د لیوانو ډیره زوروره اجازه ده، نو دا سړی په ما پیخ کې چې زه دم کوم او د جوړ شي. نو دمګره د پسې ګرځیدل چې زه به چرته وګورم چې دا د لیوانو دم په واچوم. د خدای شانو اتفاقی اورځ رسول الله صلی الله علیه وسلم په مخ ورغه، چې په مخ ورغه نو دمګره ورته وی چې بچیا ما ستا متعلق اوریدلې دي چې دا لیوانه ده، نو تراشه د دمومه چې ته جوړ شي. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایل چې الحمدلله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ادمګر ورته چې ته بیا وای. رسول الله صلی الله علیه وسلم دا الفاظ ورته بیا وای چې بیا وای. ادمګری ما وخت کې وای چې لا اله الا الله محمد رسول الله. ما دې په خدای قسم ما دنیا لیدلې ده، دنیا او د دنیا لیونی ما دم کړی دي، ما د لیونی د خلې نه داسې کلمات نه دي اورېدلې. دا کلمات یا د خدای کې دی شي او یا د خدای د پیغمبر کې دی شي.
دا کلمات د لیونونه. عزیزانو عرض میں داو چې هغه کومه حربه وا چې خلق نه استعمالولا چې دا قران چې د خدای کلام نه دی. د 1,40,000 پیغمبرانو مشن داو چې د قوم او د خدای منځ کې جوړه وکړي. قوم ته د خدای لار وښایي، د قوم خدای سره رابطه او تعلق پیدا کړي. دا مشنو د 1,40,000 پیغمبرانو، بل څه نو. په دې پیغمبرانو کې یو پیغمبر موسی علیہ السلام ډېر لوی جلیل القدر پیغمبر. نعرض داو عزیزانو چې موسی علیہ السلام ډېر لوی جلیل القدر پیغمبر او د مقابله شو د فرعون لعین سره. فرعون بادشاہ دی او داسې بادشاہ دی چې 400 کاله بادشاہي وه، 400 کاله، او په 400 کاله کې چرته په سر کې نو درد شوی. اندازه وکړئ چې هغه به اسمان سره خبرې نه کوي نو څوک به ورشه فرعون ته داغه سرکشي د حد نه واورېده. موسی علیہ السلام ورته څه چې پروردګار خو ډېر لوی جابر او ظالم دی، فوج ور سره دی، پولیس ور سره دی، بارډر ور سره دی، ملیشیا ور سره ده، توپ ور سره دی او ټینکونه ور سره دی. اے الله حکم منم خو جبه می صفانه ده. ما سره یو بل معاون پکار دی چې زما ترجمانی کوي. الله ورته معاون بدر سره وی هارون وزیر، هارون وزیر. هارون علیہ السلام چې ستارور دی دا بدی ترجمان وی. دو پدوا انا موسی علیہ السلام هارون واغستو د فرعون دفتر ته ورله، دربار ته چې ورننه ته فرعون په تخت ناشته. موسی علیہ السلام ورته چې تا خدای نه اغوی رب اعلی زائم ویتنه د دې وجه څه ده چې زنه وین الله یاتی بالشمس من المشرق فاتی بها من المغرب. الله دی خو انوار خېږي کته خدای دی خو نه راوخېږي. فبهت الذی کفر، حیران پاتې چې دا خو ما د واسه حکم یو کو چراوی سي خو چې راوی سي. موسی علیہ السلام تعالی وی واوحینا الى موسى ان الق عصاك فاذا هي ثعبان مبين. خفکه د امسا د فرعون د مخې ته وګرځو چې امسا وګرځوله فاذا هي ثعبان مبين. لو اجدهات جوړه شو. علما لیکي چې دومره اجدها وا چې لاندې شونډه په ځمکه پرته و او پا شونډه د فرعون په محل پرته و. دومره داخله لوی و. فرعون چې دا وکړه او داغه پولیس مولس وکړه نو مړ کړ. چې مړ کړ فرعون په مټي کور ته ځان رسولو د یری په دستونه ولګي. تفسیر ساویلی کلی دی چې په دغه ورځ فرعون 400 کرته په دستونو د یری تلو د لرګینه چې د چا خدای مری داغه لرګي بیا د ټینک او د توپ کار وکړي. لرګي
وما رمیت اذ رمیت ولكن الله رما. شګي بغورځي هغه نه بغشي جوړيږي، هغه نه بټوپه جوړيږي. دا ابراها په فوج باندې بمباری چا کړي وا؟ ابابیل مارغانو دومره سنگریزي په مخوکه کې راوړي، پاس نه به وغورځولې، لاندې به د بم کار کولو، اتی به دانوانه کړ. عزیزانو فرعون چرا ټیک شو موسی علیہ السلام پسې لخرو کو چرانی سي موسی مخ کې او فرعون ورپسې د دریاب غاړې ته ورغی. حکم وشو چې په امسا دې دا دریاب ووا چې دریاب یوالو 12 لارې پکې جوړې شو. موسی پار شو سره د مرګرو. فرعون ته خلق ویل ورځه ورپسې کنه ته خو خدای ورځه. غیرتونی وو او چې ورګړی شو چې د دریاب ماسته شو او بو ته حکم ورشي چې ویني سا خو چې ویني وو فرعون په بو کې سر راويستو چې موسی علیہ السلام خدای ته دی وایا چې بچ می کینو تامنما هغه ورته आवाज کو الان قد ندمتا ولا ينفع الندم. اوس پیمانه شي دا اوس پیمانتیا څه سود نه لري چې د سره او بتیری شي بیا کډیر ټوپونه وې بیا څه نکی غرق شو. قرآن وای وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ یاد کاغه وخت دی قوم ته پیغمبره چې تاسو له نجات درکو د فرعون نه. هغه فرعون چې تاسو زامن به حلال او لولونه به پرېخوي داغه نه نجات درکو. امه په بو کې سره د قوم غر کړو تاسو می ته پار کړی نو پکار داده چې تاسو زما شکریا ادا کړئ. زبادي ځانو بل څوک نشته سوا د خدای نه شتا سوا دا سوشلیست او کمیونست چې اوس را پیدا شوي دا د خسکی چرګانو بچي دوی د خپل مفادو د پاره کیسې جوړې کړي په جلسو کې وي په تقریرونو کې. یو زوی د بډای د پیر صاحب یار لاس پنام ورته ولاړو خدمتگار لاس پلاس بغرزي د دوی سره دواړه خلقي وی دي دنته امیدوار. یو ورځ پیر صاحب وته د کور راش نن درب کارونه ګور دا لکم بخت مړ کو خبر لاړو لوی پیر کار د خړش چې لوی پیر راغی او درې د یار سر ته په افسوس او په ارمانو ود بهر تا دا بډای مې د پیر خپو کې غړې دلا په افسوس او په ارمان بجړې دلا. پیر صاحب ویل چې بډای ته ولې جاړې خلقي واړه د مرګ په لور لاړې بډای زدي کته صبر راځه چې اوس بنا وکړو تر قبر. بډای ویل زمي کله صبرېږي د فرزند غم می پزله باندې وریږي. بیا لوی پیر می په باطن کې هوایی شو په و مسمان داخل خلق لوی پیر شو چې د و مسمان د پاسه او کاته نا اسرائیل د پوړاندې تیرې دنا. بیا لوی پیر ویل اسرائیل ته درېګا سوال جواب در سره کوم مې یریګا. اسرائیل ویل زدا سی الک نیما ز پزور کې هم د تان نازک نیما. بیا لوی پیر ویل دا لاس کې هم ستاس دی. اسرائیل ویل دا روحونه ټول پراته دي. نو بیا لوی پیر ویل غل روح زما د یار ته مال راکا نو روحنا پتا ده ته نه جدا کا. اسرائیل ویل روح کله در کوم تعالی دوباره فما حکم شوه ده د کردګارا. بیا لوی پیر ویل تولی کوي شور اوس د تازینه به واخلم په زور. نو لوی پیر می ورته واچول لاس یو د پاسه سل روحونه تکړه خلاص. اسرائیل الته د غم په جړه سر شو په طرف باندې روان د پاک اکبر شو. نو پاک اکبر ویلی یو روح بدی ورکړیو چې د و اسمان د پاسه راغستړیو. ورشه ورته وای چې هغه روح دې د خپل یار ته نه جدا کا نو روحونه مال بیا په بیر تراکا. بیا لوی پیر ویل دا خو نشته په پښتو کې
ما پورې به خلک خاندي په کوڅو کې. نو بیا لوی پیر ویل دا خو نشته په پښتو کې، ما پورې به خلک خاندي په کوڅو کې. څوک ته په تخته، څوک جنازه، څوک په کفن کې، همه واړه رب ژوندي کړه په یو دم کې. په چا غم خو جا غوغا، په چا خندا شوه، حبیب ګله په شالم کې د سودا. اندازه وکړئ په بنگلا رحمان بابا وی چې انسانیت خو په دولت نشي رحمانا، انسانیت خو په دولت نشي رحمانا، کبوت سلزله د سروشي انسان دی. بوت د سرو زرو یو مولی دی، انسان دی یا هغه کې انسانیت راتلی یو مولی دی. نو انسانیت په دولت نه دی، انسانیت د خدای په بندګۍ دی، انسانیت د جناب محمد رسول الله په اتباع دی. دولت څه مال دومره لوی دولت خدای را کړی دی چې په خدای قسم چې داسې په کروڑ بادشاهي ورنکم. یو بادشاہ دی، یو فقیر ته وایي چې زه خپله نیمه بادشاهي در کوم. هغه وی زه نه عالم بادشاهي، وی نه عالم. وی ولې نه عالم؟ خلق بادشاهیو پسې مړه کېږي او ته نه عالم. نه ویل ځکه نه عالم چې چون چتر سنجری روخ بختن سیاه باد، در دل اگر بود حوث ملک سنجرم. اے بادشاہ کستا د بادشاہ حوث به مې په زړه کې وي، نو د تورې چترۍ غوندې مې مختور شه. او د بادشاہ حوث مې ولې نشته پړ کې؟ زانگا که یافتم خبر از ملک نیم شب، ما ملک نیم روز با یک جونم خرم. ویزه چې د نیمې شپې په بادشاہ خدای خبر کړم، والله ستا دا د نیمې ورځې بادشاهي په یو وربشې وانلم. د نیمې شپې بادشاهي څه ده؟ الله والا نیکان بزرگان دوی سي شپه چې تیره شي په د اخره حصه شپه کې الله ما یلیق بشانه د دنیا اسمان ته تشریف راوړي او ملائکو ته وایي چې زما او زما د بندگانو منځ کې ټولې پردې لرې کا، او الله په خپل आवाज کوي چې دغه وخت کې څوک شته چې څه وغواړي او زه یې ورکړم. نو بزرگ ورته زانګه کې یافتم خبر از ملک نیم شبا، ما ملک نیم روز به یک جولم خرم. ا د نیمې شپې په بادشاہ چې خدای خبر کړی ما، والله کستا دا د نیمې ورځې بادشاهي په یو کنج کم والم. زما عزیزانو خبره د نیمې شپې د بادشاهۍ کوه، خبره په دې کوه چې ډانګ دې په اوږئ او در په در ګرځئ او د خدای د دین خدمت کوئ، د خدای د دین دعوت خلکو ته ورکوئ. در په در خاورې په سر ګرځئ. پردو جماعت دا تبلیغی جماعت والا چې دي دا واورئ او په کلاو غوږونه یې واورئ او بیا یې واورئ. د ځمکې په سر د 1,40,000 پیغمبرانو میشن چې و هغه دې وخت کې دې یو ډلې راټینګ کړی دی چې تبلیغي جماعت والا دا واورئ. تبلیغي جماعت کاروان دی، د دین کاروان دی او کاروان پسې همیشه سپي غاپي، خو د سپو غپا د کاروان په رفتار کې فرق نشي راوستلی. دغه وګورئ روټۍ خپله، بستره خپله، په ځمکه ستا، جامې خپله وینځه، کټوۍ خپله پخوه او ستا په جومات کې د خدای د دین دعوت ته خو وایه چې څوک به داسې وکړي؟ محبوزې روټۍ، چرګان، ګډان، خوراک، بستره، پالنګ، پلانې، ډینګرې قربانې که د دغه تبلیغ نه. یو سړی منډۍ ته روان و چا ورته ویل چېرته ځې؟
ویل 70 روپۍ را سره دي، خر لمه منډۍ کې جمعې ورځ ده. ویل ان شاء الله ور سره وایا. هغه ورته دي کې د ان شاء الله څه کار دی، خو 70 روپۍ را سره دي او لار بشم خر بواله. ویل خو چې منډۍ ته تللی دی چاته جیب والی دی، چې خر خوښ شوی دی چې جیب کې ګوري پیسې نشته. واپس راغی سړي ته وایي یار ان شاء الله چې تا نه لاړم، ان شاء الله چې منډۍ ته ورسېدم، ان شاء الله خر مې خوښ شو، ان شاء الله چې په جیب کې مې وکړه ان شاء الله پیسې نه. هغه بچی کو ډېر ان شاء الله ګانې خبره لاړه. نو ان شاء الله خو ډېر ښه شی دی، خو تسبیح په لاس کې په جماعت کې ناستل خو خوند کوي، لیکن تورا په لاس کې په میدان کې ودرېدل ډېر خوند کوي. تسبیح په لاس کې په جماعت کې ناستل خو خوند کوي. زه تسبیح دشمن نه یم، ښه تاسو نه لوی را سره دي، دا شیخان دي دا کله تسبیح باندې په حرام کېنه، تسبیح ما سره نشته، خو د تسبیح خپل وخت دی. پیغمبر با چې میدان ته راووتو نو مونځ به هم قضا کړو، کړی و که نه و کړی؟ میدان ته راووتو مونځ به قضا شو، شپه به یې شوګیر کړې وه، د سبا مونځ به ترې قضا شو. میدان د بدر په میدان کې ولاړ دی او د غشو بارانونه دي، اسمان ته وکته چې خدایا که ته غواړې چې د ځمکې په سر د ستا نامې اخیستو والا پاتې شي، د دې 314 کسانو امداد وکړه، او که نه غواړې دا ټول فنا کړه. ولقد نصرکم الله ببدر وانتم اذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون ب3,000 من الملائکة منزلین. 3,000 ملائکه د بدر میدان ته راغلي. نو عزیزانو انشاءالله ډېر ښه شی دی، میدان ته به ټوپ کې بیا به ووایې چې انشاءالله، نو د الله امداد به بیا در سره وي، انشاءالله هر څه به کېږي. یو سړی په لاره روانو، تپوس یې ترې وکړو چې کاکا چېرته ځې؟ خر یې مخکې و دی ورپسې و، او ته روان یم، غریب سړی یم. بادشاه ورته وی چې څه وی هغه به درکم، خو زه درنه یو څو تپوسونه کوم. د هغې جواب راک، ته چې څه وی زه به درکم. خروالا ورته ویل چې ووایه. وی اول خو مې دا سوال دی در باندې چې د دنیا منځ کم یو دی؟ خروالاو خو زمونږ د پاکستان خروالا نه و، هوښیار خروالا. هغه ورته د دنیا منځ ویلی و. وی راځه دا خو دې ویل دومره معمولی خبره وکړه چې زما د خر تم معلوم دی. بادشاہ اوس خروالا ته دا پته نشته چې دا بادشاہ دی، خو هسې په هس څوک سور سړی دی او سړي ور سره دی. خر له متیازې ورغلي دي، خو چې متیازې کړي ویل دا د دنیا منځ دی، زما خر د بل ځای کې متیازې نه کوي، دا یې منځ دی. او بادشاہ دا صاحبه وی که یقین دې نه راځي نو بس پړی راواله او کچوای څلور واړه طرف ته دنیا کچ که، دا یې منځ دی. او زه خو مزدور سړی یم، زه خپل کار پسې روان. بادشاہ وی اوفو په سم بلا واوړې، او دا دنیا کچ کولی څوک شي؟ دا دنیا منځ دی که نه؟ ورته وی بس یو پوښتنه درنه بله کوم چې د اسمان ستوري څومره دي؟ وی د اسمان ستوري ویل دا ما ته معلوم دي. روان دي په لاره د شګو یو لوی ډیری په مخه ورغلی، ویل دا شګې دي؟ ویل د اسمان ستوري دومره دي، که یقین دې نه راځي نو ویې شماره، دا ذرات شماره دومره. بادشاہ وی خدا کاکا آخرینه تپوس درنه کومه چې دې وخت کې خدای څه کار کوي؟ دې وخت ورته وی برادره 2 سوالونه مې در ستا حل کړل. زه پیدا روان یم، ته په آس سورې، دومره سپک خو راته مه ګوره، ته را کوشه لخته واله دا خر شړه، زه به په دې آس سور شم،
بیا ته تاسو کو زب جواب درک. الله دې سره د عقل بادشاہ په غرونو سر راکوشو خرواله په اس کې نو له د لګر لخت واغسته خرې شړ کله کله سره د عقل او سره د عقل لیونه په غرونو سر شوي ولې سره د عقل. تاسو خیال وکړئ په پاکستان کې صرف دیر ډیویژن ته د اسلام ډیر ضرورت و. یعنی آغاز د اسلام د دیر نه کیږي با سواد ډیویژن نه. نو مایدا دیر څخه غار حرا دی چې اول اسلام به دغه ځای نه را دغه کیږي. تاسو الله دې چې چانه فهم والی، چانه عقل والی، چانه سمجھ والی. بادشاہ سره د عقل پټه پوند کو راکوشو خرواله په اس کې نولو د لرګي واغستو خري شړل ویلو ستپوسو کا ویلې په دې مې پوي کچ دی وخت کې خدای څه کار کوي هغه اصل لته ورکړه ویل دی وخت کې خدای دا کار کوي چې تا نه اس واغستو مال راکړو او لاړو. تاسو خیال راغی دی وخت کې خدای څه کوي نو د خدای شؤون دي شان دی پار وخت کې خپل خپل شان. اوس دی وخت کې څه شان دی دی وخت کې دا شان دی چې ته خروالا کړو زه پاس سور کې موته نه لا. عزیزانو عرض می داو چې په دې کائنات کې دا الله وجود دی او کل یوم هو فی شان. سمانا کل یوم هو فی شان چی شان است چی شان یعنی اوصاف کمالات ندارت پایا. کل یوم هو فی شان هر ورځ الله په یو نوی شان کی چی شان است چی شان یعنی اوصاف کمالات ندارت پایا. اے الله ستاسو کمال اوصاف چې دی دغه انتها نشته. په دې کائنات کې سوچ کا اور طرف باندې چې سوچ کې یو ځای کې به دماغ ودري مخکې بنشي. نو عرض میں دا کولو چې الله ستا په دې دومره غوندې سرګوټي کې دا براشي چې خدای چا پیدا کړي. نو عزیزانو د خدای تعریف بس دا کوي. خدای ته خدای ذکر وي خود آ. خدای معنا څه خود آ. دا بیا علماء نه تاسو کوي چې خود آ څه معنا ده. عزیزانو عرض میں داو چې هغه کومه حربه وا چې خلق نه استعمالولا چې دا قران چې د خدای کلام نه دی. قران کریم یو اعلان وکړ چې خدا تاسو وایي چې دا قران د خدای کلام نه دی. نو ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتو بسورة من مثله. که تاسو په شک کې په دې خبره کې چې دا قران د خدای کلام نه دی شکم دی نو خدا فاتو بسورة من مثله روړ یو سورت د دې قران په شان وړو کې سورت په ټول قران کې نه اته نقل کوثر دی. یو صورت په قران کې داسې پیدا کړي لکه د قران چې دی تاسو به حق بجانب دی چې قران د خدای کلام نه دی. یو عربو کې خود شعر او شاعری او د ادبیات شان ډیر اوچا به حد ډیر اوچا عربو کې او بیا د عربو شاعران دنیا به په بل اړول لن درته عربو کې یو دو جنا کوي داغي پلار او داغي پلار شاعر او ابو نواس نامه ہے امرؤ القیس نامه ہے او نور شاعرانو په هغه زمانہ کې ابو نواس وغیرہ عام ډیر لوی لوی خلق خو د امرؤ القیس چې د شهرت ډیر شوی دنیا به د شعر ته غوږی خو دنیا به د
کلام ته وګي خو دا نور شاعران چې د دوی ور سره کینه او حسد پیدا شو چې دا څنګه پرون را پیدا شوه دی او نن چې د ټوله دنیا د منی او مونږ اډو څوک په سړو کې نه چې ورازي چې مړی امرؤ القیس راونی ونه هغه ورته وی چې زما یو دولونه دي هغه ته به زما یو پیغام ورسوي ویلې بالکل وعده ده وې زما چې مړ کې او زما کور تلار شي نو زما لونو ته بداوي چې یا بنت امرؤ القیس یا بنت امرؤ القیس ان اباکما اے دوو لونو د امرؤ القیس په تحقیق سره ستاسو پلار د دې الفاظو دا معنا ده بعد دومره زما لونو ته وای نور تاسو خلاص سړی مړ کو کور ترال لونو ته په دروازه کې आवाज وکړ چې یا بنت امرؤ القیس ان اباکما لونه روته او دا دوار شاعرانی ونیو چې ویني ولی په تاسو زمون پلار وجلې دي ورته مونږ تاسو پلار کم ځای وجلې مونږ خو یو شعر وې تاسو په دروازه کې وینیو پولیس قاضي ته حاکم ته پیش چې پیش شو حاکم ورته ویل چې تاسو سره څه دلیل دی چې تاسو پلار د وجلې اجینکو ورته مونږ سره دلیل ویلو ول دوی یو شعر ویل دی ا شعر دی دوی بیا وای نو اوس به خبره صفاش اغي یا بنت امرؤ القیس ان اباکما اجینکو ورته وی چې دا نیم شعر دی د نیم شعر سره بل نیم بیت اډو جوړیږي نه سوا د دینه چې قد قتل فقاتل لداکما شیخ دوی دا ویل یا بنت امرؤ القیس ان اباکما قد قتل فقاتل لداکما و دې سره بل نیم شعر اډو جوړیږي نه سوا د دینه چې پلارم قتل شوه دی او قاتلان دغه دوره ولاړ دي کینی ول دا شاعران د ټول د عربو را ټول شي او دیرم بنی نیم بیتی سره د بل بیت جوړ کی نو دوی خلاص کینی زمونږ د پلار قاتلان هم دي عربو کې د دې شان فصاحت او بلاغت خزو کې داس خزو تر دې یو سړی د شاعر ابو نواس نامه بادشاہ ته ورننه و ته بادشاہ یو وینځه و هغه وینځه له د سرو زرو هار جوړ کړي او ډېر جوړه کړي سنگار کړي د خیال کړي دی چې یاره دا بادشاہ هو دا وینځه ډېره خوخه ده نو څه صفات دا وینځه کړي دی چې ګورکه څیرا کړ بادشاہ دغه په مزه کې داسې مستو چې دته اډوم نه کته شیرونه میرونه وي کدي خیال کړي دا د پخوانه دا قصه دا سره روانه ارز مداو چې ابو نواس د بادشاہ د غوینځ ډېر صفاتو کو هیڅ ورته ورنک او نه ورته وکته د ابو نواس بار وروته د بادشاہ په دروازه ولیکل چې لقد زاع شعري على بابكم كما زاع عقد على خالصا زاع زایعنا ده زائر شو بس شو شیرونه زما ستا په دروازه کې بادشاہ كما زاع عقد على خالصا لکه چې تا بس کړه ده د سرو زرو عامل د خالصي وینځ په غاړه کې وینځله څوک د سرو عاملونه ورچي لکه تا چې د عامل بی عزتی کړي د وینځ په غاړه کې داسې زما د شیرونو بی عزتی ستا په دروازه کې وشو سنتریان او کته چې دا شعر ابو نواس لیکلاړ دنه رپورټ کو چې ابو نواس خدا سے شعر لیکلو بادشاہ لور شیراوی دي چراوی نی وو د چې دنه ننواتو نزاع عین بچرتم ک قتلې عین دا اعلان دی خپل ٹھیک ده داسې نو د چې ننواتو نو د عین نه اعلان دی دا خپل داسې میټاو کړه نو چې عین نه لاندې خپل میټاو کې نو پاس حمزه پاتې شي خیالم کړی پاس حمزه پاتې شي
چې ورننه وته بادشاہ ورته دا څه دی لیکلي باب وې څه مې لیکلي څه وې لقد زاع شعري على بابك وې بادشاہ سلامت ته پخپل لګوري چې بادشاہ د حسین را پاسې چراغ عین نو حمزه کړي او د خلاندې ته خپوالی و بیا دا معنا شو چې لقد زاع په تحقیق سره خوند وکړو شیرونو زما ستا په دروازه کې لکه خوند کړي امیل د سرو زر استاد وینځي په غاړه عقل دې حد تر رسیدلې او د عربو په دې خبره پوهیږي یعنی یو عین نخپی والو سره به دنیا په بلا واړولا دا د دې قماش دنیا او عرب موجودو خو د قران مقابله چاو نه کړی چې یو سره یو خر ساتلو نو پاغه خرب هغه غریب مزدوری کوله چرته سره چلوله پټوته نو پسره کې یو ملغلره بیا مونته چې ملغلره بیا مونته نو خیال یو کې چې الکستا نور څوک دی خو یو ته یو د اخر دی او دغه خر په برکت چې ده ته پالل کېږي نو دا د څه خمرای دا راشه د خرته په غاړه کې واچ نو ملغلره خرته په غاړه کې واچو چرته یو جوهری پیرا پېښ شوی دی چې کتلی دي چوفو دا خو ملغلره ده او دا خر والا د دې خر په غاړه کې اچولې ده دا خر والا ته پته نشته چې دا د 100 روپو ملغلره ده ورتل کاکا دا مړای خرڅه نه نو اخر والا ورته وی چې ولې نه خرڅون وی په سوی ورکه وی خو چې څه دې راکړ هغه ورته 10 روپۍ رئیس دي نو هغه وخت کې په 10 روپۍ لاس خر کېده 10 روپۍ چې خر والا کتلی دی لیونه شوه دی او زری مړای را پرانیسته د خر د غاړې نه هغه سړی له ورکړه او اوس په یو منډه روان دی چې اسه نه چې دا سړی بیا را واپس نشي چې نه علمه جوهری ځان له په منډه روان دی چې د خر والا ته پته ونه لګي چرته چې دا د 100 روپو ملغلره ده او خر والا ځان له په منډه روان جوهری هغه مړای اوړه او ډیر اعلی مالو چوکلان دی باندې او خب بهترین بکس کې اخوا ډیر په قدر او په عزت لکه د زرګر دکان کې تاسو وګورئ د سرو زرو کالو د پاره څخه خسته خسته بکسونه جوړ کړي څه زمانہ پس بادشاہ تا د هغه ملغلره ضرورت شې چې کوم ملغلره کال پس په سپای کې یو وخت اوس کال پس سپای کې یو د دې څه مطلب دی دا معنا ده په دې سمندر کې سپای داسې یو شی داسې بند چې اسمان کې ګړګړ وشي نو دا سپای د سمندر د بیخ نه روانه شي او پاس سر تراشي او د خپل پرانیسته شي او دا سیواز خپلونی نو چې ساس کې پکې راو غورځيږي که یو ساس کې باندې دا سپای بند شو او سمندر بیخ تلاړه نو هغه کې کال پس دا یو ساس کې نه یو ملغلره پیدا شي دا یو قیمت بیا لکونه روپۍ او کدی سپای هرسو کو او خلای وازنی ولی و دویم ساس کی تم نو کال پس پکې 2 ملغلری وی خود دوارو قیمت دا غیا عمر نه وی نو ځکه مولانا روم وی چې کاسه چشمه حریسان پر نشد کاسه چشمه حریسان پر نشد تا صدف قانع نشد پر در نشد وې د انسان د سترګې دي دام د هرسنا نه ډکی او چې لک شراشي او په نور وې چې نور راشي او په نور وې تا صدف قانع نشد پر در نشد لکه هغه سپای چې دویم ساس کی تخلا وازن ولي ولري نو قیمت کم شي زما عزیزانو
بادشاہ وی چې ما ته ملغلره پکار ده، خو هغه ملغلره پکار ده چې کما کال پس په سپای کې یووز دی جوهری وی چې ما سره شتا منډه کړې دا او بکه سره اغسته ده چې پرانیسته ده چې ګوري ملغلره دوه ټوکړې پراته وا ما تا وا دی جوهری ورته وی چې بیړه دې تباش د خر په غاړه کې خروالا چولې وی نو نه ماته دي او چې ما په بکس کې دومره په عزت او مالوچ لاندې باندې نو ماته عمل غلره ورته وی چې زما بیړه مت تبا کوا جوهری بیړه ستا تباشه خروالا کزه د خر په غاړه کې چولې ومنو خروالا ته دا پته نه و چې دا د لکو روپو مل غلره ده کینی زبه خر ته غاړه کې نه چولې نو اوس ما ته ولې شو ما ته زکه شم چړه مې اوچاودو چې تا ته زما قیمت معلومو او په دومره سپک قیمت دی واغستم په 10 روپے که خروالا زه د خره غاړه کې هم هغه ته زما قیمت نو معلوم تا ته پته و چې دا دومره اعلی او چت شی دی او بیا دې په دومره سپک قیمت واغست اهل مکه او اهل مدینه او کې اختلاف پریوت امیر بچو کی د رسول الله نرستو د مدینه خلق وی چې زمون ملک دی زمون وطن دی تاسو د مکینا مهاجر راغلی یی تاسو څه کار دی امیر به زمونږی د مدینه د خلق جګړه وا بیا ویل من امیر و منکم امیر یو امیر به د مکی وی او د خلق وی او یو به د مدینه د خلق وی ابو بکر صدیق پاسه دی هغه کې دی یو حدیث واوري د رسول الله صلی الله علیه وسلم یو حدیث واوري قال رسول الله صلی الله علیه وسلم الائمه من قریش رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې امام چې دی ابد قریش نه نو اهل مدینه او تاسو قریش نه یو د پیغمبر حدیث اهل مدینه وې چې اقال رسول الله هکذا رسول الله صلی الله علیه وسلم دا ویلي هغه والله قال رسول الله هکذا دا د پیغمبر حدیث اهل مدینه پاسه ده او ویلي چې پیغمبر ویلي دي چې امام به د قریشو نه نو ابو بکر په قریشو کې تانه لوی او چت ببل څوک لاس ورکو دغه په لاس بیعت یو څو صحابه او د بیرو د بوټی لاندې ناستو او تمام اهل مدینه د صدیق اکبر نه بیعت صدیق اکبر امیر شو چې امیر شو عزیزانو رالو سباش صدرونه په وګا چولی بازار ته روان عمر فاروق ورته چرته زی وې دا صادره خرڅو ما چې بال بچله په سوړه والا هغه ورته ته خو امیر شو د تمام عربو او صادره څنګه خرڅه په بازار ورته امارت په خپل ځای دی او بال بچ لا روټای پیدا کول په خپل ځای روټای به پیدا کم بیا به د قوم خدمت کوم نو خزانه ته بوته بیت المال ته بوتلو پاوړې د سړی په سر د امیر المؤمنین کور ته مقرر پاوړ امیر المؤمنین دغه توای بیا ورته خزه وای چې انار ته مړ کیږي وی پیسې نشته دا ستا په نامه چې کوم وړ راځي په نیمه خېټه یو څو ورځې روټۍ وخورو دا وړه بچ کړه به خرڅ کم طالب په انار رو اته ورځې هغه په نیمه خېټه روټۍ وخوړه یو سیر وړې ابو بکر لور کړ هغه یو وړه واپس بیت المال کې داخل کړ ما خام کور تراغه وی انار وی بیبي انار خو له څه کې استا وړه مې بیت المال کې داخل کړو آرډر مې وکړو چې دین آباد زما د خزې په نوم باندې نیم پاوډر را لېږي
معلومیږي دا چې زما خزه په نیمه خېټم گزاره کولې. نظام اسلام دې ته وایي. قرآن کریم نسخه وا د کجورو په پاڼو لیکل شوی و، د اوسای په سرمن لیکل شوی و، د اوخ په دې کوب کې یو پلن غوندې اډو کې د پاغي لیکل شوی و. دا نسخه د سردار کونین نرستو د قرآن پرتاوه یو غزا وشوه، پکې ډېر قاریان شهیدان شو. حضرت عمر راغی او ابو بکر صدیق ته وویل چې دا د قرآن نسخه په یو ځای کې راجمع کو او به لیکو دا قاریان شهیدان کیږي، اسنه چې دا نسخه ګډه وډه نشي. ابو بکر صدیق ورته وایي چې استغفر الله، په خدای مې قسمی کزا هغه کار وکم چې کم کار پیغمبر نه کړ. پیغمبر په یو ځای کې نسخه جمع کړي نه و، نو زاغه کار څنګه وکم چې کم پیغمبر نه کړي. دې ته وایي نظام اسلام، چې د قرآن نسخه یو ځای کې را جمع کولم چونکه پیغمبر نه دی ویلي او هغه نه دی کړی، نو زه ورته نه لاس کوم. بیا ورته ابو بکر وایي چې بچیا زه چې مرشم نو دا د بیت المال 15 سیزونه دي زما په کور کې، دا 15 واړه په منډه یو سو عمر فاروق ته داخل کا، سٹور کې جمع کا. زه چې مرشم د بیت المال شه زما په کور کې حرام ده، ځکه چې خدمت به منقطع شي. چې خدمت منقطع شي د بیت المال مال د هغه چا دی چې څوک د قوم خدمت کوي. څوک د قوم خدمت نه کوي، د بیت المال مال هغه د پاره حرام. دا دې ته وایي نظام اسلام. د نرستو د یو څو کسو په انتخاب عمر فاروق امیر شو. چې امیر شه څو ورځې تېرې شوې، باغ کې ناست دی، کمیس ته ټاکی ګنډي. د مصر سفیر راغی، تپوس یې وکړ چې این خلیفۃ الاسلام، د اسلام امیر چرته دی؟ خلق ورته نه مخامخ د کجورو د پاڼو په پوزي ناست او کمیس ته ټاکی ګنډي. چې دی ورغی عمر فاروق ورته داسې وکتل، خو چې وی کتل نو هغه باندې لړزه ولګېده، پا سفیر لړزه ولګېده. عمر فاروق ورته تعال لا تخف، راشه یریږه ما. ولې؟ ورته زه سفیر ام صاحب دا کاغذات مې راوړي دي خو یو عرض کوم چې د مسلمان قوم داسې امیر وي والله که تر قیامته په تنزل کې پرې ناس پزمکه کمیس ته ټاکی ګنډې او د سترګو روب دې داسې دی چې والله په ما دې لړزه راوست، خالی په کتو. اوس مونږ ته چې څوک وګوري لړزه به پرې راشي. مونږ خو داسې څیزونه یو لکه یو درې څلورې جړاګان، نو خپلو کې صلاح وکړه چې راځئ دا ټول خلک شوکې کوي، لارې شوکې، دا مونږ څه بلاوالي. نو یو درې چې دی په جوارو کې پټ ناست دي او یا په لار کې کینولی چې څوک راشي 13-19 مونږ ته آواز وکړه بدر به شوبې شو کوو. په دې کې یو خروالا پې راغلی کلالو لوښي خرڅ کړي و، لخته ورسره وه. چې راغی د اجړا ورته وایي چې کلال کاکا وی ودرېږه. وی ولې؟ وی مونږ غلیو لار شو کوو. هغه چې خبرې اورېدلې چې وایي دا خو اجړا دی، بس هغه د خره لخته خو ورسره وه که نه چې تراک شو په دې غوږ یې وویل ودرېږه. منډې کې هغه نورو اجړاګانو ته اواز کوي خورې راوځئ. هغې وی څه دې وکړه؟ ویل ویې پېژندو، مونږ یې پېژندلي یو. تاسو پوه شوئ؟ مونږ یې پېژندلي یو. مونږ سترګو ته هم چې څوک وګوري نو پې لړزه به ولګي. دې ته وایي نظام اسلام، دې ته وایي نظام اسلام. یو ښځه راله او شکایت یې وکړو،
چې عمره دې خورش عمر فاروق ورته را پاسې دو لارې له ورته نظام اسلام درته خیر په منبر ولاړ دې خطبه وای یو غلام را پاسې دو دې گریوان نیونی و منبر نه اعلان دی را کوس کو ورته ولی بچیا ودا د پیغمبر منبر دې ته په دې خطبه نشي ویلې په دې به هغه څوک خطبه وای چې پچا کې عدل او انصاف ته ظالم وی چې ولی وی په مال غنیمت کې صادره راغلی وی مام ته کمیس جوړ کړي او تام ته جوړ کړي زما کمیس لاند دی او ستا وګد دی معلومیږي دا چې تا ځان له دوه صادره ساتلې نو تعمیر المؤمنین نه ته ظالم حضرت عمر لاندې ولاړو دنیا ناس تا د په مسجد نبوي کې او زوی راوغختو چې بچیا زما دا کمیس وګدواله جوړ دی پلار ما یو خپل صادرم تعالی درکړ چې غلام ته دا خبر اوکړه ورته زو سوخه د منبر ته خطبه شروع دیتا وی نظام اسلام تب دا نظام اسلام په ملک یو سپئی ته وای چې دی خورش یو بابو ته وای جواب بابو صاحب دی خورش ابو غره دی بابوګانو اکثر د چشمه داسې چوری په دې ځای دی خورشه چپړاسی ته ودا سوق دی پاگل بچي بابو صاحب لګ بار راشه او به ویلې شي نظام اسلام دیتا وی چامیر المومنین تا وی جو عمر فاروق دے فرش پمنڈا والا رات معصوم غیب کړي ورته لو عمر په دې مې پوهه کا چې دا قران یوازې زمونږ د لپاره قانون دی او کستاون دی عمر فاروق ورته دار چا د لپاره دی اور چا د لپاره ورچا د پاره دی وې زما دا غي کې ستا امانت ته استادوی ما سره زنا کړي دا داګه نه پیدا وې چې خاویو وې زبي بي په مخه ده کور تراغه او دوی د سر نه رونی او دیوال سره ډغره وای او جلاد روغختو وې زما قانون دا دی د قران چې زنا چا وکړه او واده شوی نه سل دوره وای لگاوي جرګي ولاله چې عمر استاد زوی قران اور تراغه زوی د سر نرونی او دیوال سره ډغره وای او جلاد روغختو وې زما قانون دا دی د قران چې زنا چا وکړه او واده شوی نه سل دوره وای لگاوي جرګي ولاله چې عمر استاد زوی قران ډېر مزیدار لولي خدای د پاره معاف کا عمر فاروق ورته وی د قوم بچی می چر معاف کړي نه دی والله کزوی معاف کما امیر المؤمنین ورته ولار دی او زوی سل دوره لگاو خو چې سلمه دوره ولګول راو غرزیدو لته ټکولې راغه په دې مخې ورته لاس وال ول بچیا کته مړ شو او مونږه خخ کړي نو ستا ملاقات به جناب محمد رسول الله سره وش دا د درو وهلي زخمونه ورته وخایا او ورته وای چې پیغمبر تا چې کوم قران پرې خو عمر په داسې عمل کړي چې په کور راغلم نو صرفه نکړه لک سات تیر شه ان لله و انا الیه راجعون دته وی نظام اسلام دته نو نظام اسلام چې ملک ټول د غلو دی پدې تر اوسه یو غل نه لاس غوس نشو ملک ټول د زنا دی پدې تر اوسه یو زناکار سنگسار نش ملک ټول د شرابیانو دی پدې ملک ټول د شرابیانو دی پدې یو شرابي په درو نه والے شو دته وی نظام اسلام چغینی صاحب یو بد حال جوړ نظام اسلام او نظام اسلام او نظام اسلام چې د خلقو نه د خلینو بوټو
په محاذ جنگ کې د اعلا د کلمت الله د پاره د کفارو سره جنگيږي او غزه کې مرش نو پیغمبره او نبوت پسې دویمه درجه بیا د دې شهادت زکه چې د دشمن گزار ته سینه نیول دا ډېر ګران کار او ډېر مشکل کار دا مونږ خلق دا وایو او که وخت راغی بیا به دا ما غوندې مولیانم درته وښیم چې څنګه منډې به وایي دا ډېر ګران کار دی چې سړی په مرګ باندې سینه واچي او د سر بازی ولګي په میدان کې دا بیا ډېر ګران ابو سعد یو صحابیو رسول الله صلی الله علیه وسلم ولاړ دی او د په جنگ کې لګیا دی جنگيږي نو جنگ کې یو سړی دوه قسمه جنگ کوي یو جنگ داسې وی چې بل وهي او ځان ساتي یو داسې جنگ او یو داسې جنگي چې په مرګ سینه وراچي ځان ساتلو خیال دیم پړ کې ناراضي بس سینه دې پیاچولی او بل وهي او دا دې خیالي چې زم پکې شهید دا بیا ډېر ګران کار بل وهل او ځان ساتل دام یو حد پورې گزاره کوي او بالکل بیا په مرګ سینه وراچول دا بیا ډېر دا بیا هغه ایمان دی چې د دې مثال بیا نشته حضرت سعد په مرګ بالکل سینه اچولې ده رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته ولاړ دی او مسکه مسکه کیږي ناګنه پیغمبر په محاذ جنگ کې په میدان ته ورمنډه کړه او حضرت سعد په ملاو ټپولو او ورته وی چې ارمه یا ابا سعد فداک ابي و امي اے ابا سعد ولا زما مور او پلار دې تا نه قربان شي عزیزانو دار رتبه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم چاته ویلي چې زما مور او پلار دې تا نه قربان شي د دې بیا مثال نشته عزیزانو عرض می داو دا بیا هغه مقام چې هغه کومه حربه وا یا خدای پوهیدا او یا په د خدای چې خلق نه استعمالولا دا قرآن چې د خدای کلام رتبه دا او دا کوم مقام قرآن کریم یو اعلان وکړ چې خدا چې دغه سات چې څو تاسو وایي چې دا قرآن د خدای کلام نه دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي نو ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا نن د سورۃ عرش مجرل تاسو په شک کې عزیزه سو په دې خبره کې چې دا قرآن د خدای کلام نه دی په میدان کې ځان قربان کی شکم دی نو پیغمبر وی فاتو بسورۃ من مثل الرحمن نن د روړ یو سورۃ د قرآن په شان ورکه سورۃ په ټول قرآن کې نه اته نقل کوثر دی یو سورۃ په قرآن کې داسې پیدا کړي لکه د قرآن چې دی تاسو به حق په جانب کې چې قرآن د خدای کلام سړی په مرګ باندې یو دیوالونه هم عربو کې خود شعر و شاعری او د ادبیت شان ډیر پجاړي به حد ډیر پجاړي عربو کې نیک سړی او بیا د عربو شاعران الله والا سړی دنیا سرفراش د د دین سړی چې څو وخت کې مرشد لندن عربو کې دوه جنا کوي مور یا خويندو یا د خزو نه داغي پلار او داغي پلار شاعر او ابو نواس نامه قرآن کې راغلي دي امرؤ القیس نامه چې د شهید روح او نور شاعرانو په هغه زمانہ کې ابو نواس وغیرہ اسمان ته عام ډېر لوی خلق خدای امرؤ القیس جو او دروازه وټکې څوک د شهرت ډېر شوی دنیا به د شعر ته وګي خو دنیا به د کلام ته وګي خو دا نور شاعران